او بیا همدغه چې دوی به په فخر که لبید باندې ملک الشعراء د زمونږ د هغې زمانې د شعراو بادشاه همدغه لبید ایمان د قرآن د الفاظو د کمال د وجې نه راوړی دی چې کله صورت کوثر نازل شو او په بیت الله شریف په هغه زمانه کې به چې داسې مختصر کلام به و ډېره غټه معنی به په هغې کې پرته وه هغه به چې که دوی اشعار به و او که د صحابو قرآن به هغه به بیت الله شریف باندې اویزان کاوه خلق براتلا او د الفاظ به یکاته عجیب عجیب هغه خو عربو په هغې باندې پوهېده کله چې صورت کوثر نازل شو دا خو ډېر مختصر الفاظ دی او ډېر لوی مفهوم او معنا په دې کې پرته ده صحابه کرامو بیت الله شریف باندې اویزان کا عمدغه لبید ابن عصام دا کومو لبید چې دې ته به ملک الشعراء ویل کېده عمدغه لبید په لاره باندې تېرېږي او چې کله یې نظر بیت الله شریف په صورت کوثر باندې وغورځېده لږ ورته خپه نیولی شو دم ډېر کلامونه جوړ کړي وو شاعرۍ ماعرۍ والا خو چې کله یې په دې باندې تلفظ وکړه که نه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر چې کلی په دې باندې الفاظ وکړه دا د دوی د شعراو بادشاهو ډارک یې په خپل لات او په منات باندې قسم وخوړو په رب باندې سی وی اے خلکو واورئ والله ما هذا کلام البشر زه په الله باندې قسم خورم چې دا د انسان کلام نه دی دا د رب کلام دی ورته او ډایرک یې سره وړ ایمان لبید په دغه ټیم کې نبی علیہ السلام صحابي جوړ شو دا عجیبه الفاظ او دا سیاق سباق او ترتیب او بلاغت او فصاحت او دا کوم دا روانګي او دا تسلسل دا کلمات او دا الفاظو چناو دا سه موږ نشو کړی دا هغه قرآن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په هغه ټولو معجزاتو کې لویه معجزه ده د نبی علیہ السلام په نبوت باندې د نبی علیہ السلام په رسالت باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خاتم النبیین کېدو باندې او دا یاد لرئ دا څه نه ده چې دا کافران ناستي ګوره دا مغرب چې کوم خلک دي کافران دا لګیا دي په تغییر تبدیل کې کله یو شی بدلی کله بل شی بدلی خپل کوشش کا دا څه نه کوندي چې دوی ناستي دا په تورات کې څومره تحریف وکړه دا په انجیل او په زبور کې الله څومره تحریف وکړه نن د تورات د زبور د انجیل پاکا او داسې نسخه چې په هغې کې تحریف نی شوی سره په روی زمین باندې میلاوږي نه دومره تحریف یې پکې وکړه قرآن پسې هم لګیا دي په قرآن کې هم تحریف کا خدا مې رب لا یزال په قرآن کې رسول الله ته فرمایلی دي چې خلک به ډېر کوشش وکړه د قرآن د بدلیدو د هغې د الفاظو په تقدیم تاخیر کې تا په یا بدلی او یا په تا بدلی او سا په سین بدلی او سین په سا بدلی خو رب لا یزال فرمایي محبوبه ته به ګبراوږي نه د دغه کلام د حفاظت ذمہ داری ستا رب لا یزال اخیستې ده ستا د وخت نه وخت تر قیامت مازیګر پورې په دغه کتاب الله کې یو لفظ څوک نشي بدلولی الله فرمایي دا هغه کلام دی چې نن یې ما ورته اوچت کړو یو خو رب سره هم خبرې دي چا چې کلام پاک تلاوت په توجه باندې وکړه او قسم یې وخوړ چې ما رب سره خبرې وکړې علما فرمایي د رب سره خبرې وکړې الله فرمایي دا داسې رسۍ د قرآن نبی علیہ السلام حدیث دی چې یو طرف یا د بنده په لاس کې یو بل طرف یا د الله په دست قدرت کې دا داسې یو کنیکشن دی الله تعالی سره لویه معجزه د پیغمبر علیہ السلام اول نمبر دا کلام پاک دی